نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو غټ سړی په ورځ د قیامت براوستې شي، الرجل العظیم السمین، لوی سړی وي او غوښور به وي، بدن باندې به غوښه ډېره زیاته، خو دی به وي کافر. دی به الله جل شانه ته مخې ته راشي، خو په تله د میزان کې به د ده وزن هېڅ هم نه، د ده چابړی به په بره وخېږي. وجه دا ده چې هلته کې د غوښې، د هډوکو، د پوستک، د دې ظاهري بدن وزن نه کېږي. هلته وزن د بل څیز دی. لکه تاسو ته ما د کیمرو کې عرض کړو، دا په دنیا کې مونږ محسوسولی شو چې دا کیمره زما ظاهري څیره ښیي او دا بله کیمره زما دننه هډوکي ښیي. دغسې الله جل شانه څخه وزن د دې ظاهري پوستک نه دی. حدیث مبارک کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. الله جل شانه ستاسو صورتونه، شکلونه، څیرې او ستاسو مالونو ته نه ګوري، الله پاک ستاسو عمل ته او ستاسو زړونو ته ګوري. دا سړی تور دی که سپین دی، الله جل شانه دې ته نه ګوري. دا سړی د بدن نه کمزوری دی که تکړه دی، پهلوان دی، دې ته نه ګوري. دې سړي سره مال لږ دی که ډېر دی، الله جل شانه دې ته نه ګوري. الله پاک قلب ته، زړه ته ګوري. ولکن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. زړه کې څه شی ګوري؟ ایمان پکې شته او که نه، اخلاص پکې شته او که نه، للهیت پکې شته او که نه. چې څومره د سړي ایمان مضبوط وي، اخلاص پکې ډېر وي، دومره د هغه وزن درنېږي.